لمومن کې دغه سیمه ډېر زیات ښایست لري، ډېرې زیاتې رنګینۍ لري، چینی لري، ابشارونه لري او په ټول مومندو کې دغه ښکلي ځای تاسو کاروبار شروع کو، تاسو ته کمې مسلې وي؟ کوم کس نه متاثره یې، که هغه سیاسي او که هغه غیر سیاسي؟ کلي ته تللی، وطن ته تللی، رحمت کور څومره وخت وشو؟ مساخیل یم او پر رحمت کال اوسېدونکی یم. نوم مې دی حاجي ضمیر خان. انقلاب نه پس چې کله امن رالی او کله د خلکو واپسي شروع شوه، نو په هغې کې بیا سپیشلی زه د مومند د رحمت کور خبره کوم. په هغې کې غټ کردار چې کوم دی هغه ملک ضمیر ادا کړی دی. د مومند ټي وي ټیم د یو ورځ یو مشر پروګرام د ریکارډینګ دپاره اسلام آباد ته د ملک ضمیر خان موساخیل حجرې ته ورغلو. ملک ضمیر خان د مومند ټي وي د ټیم استقبال وکړو او په حجره کې مو دمه وکړه. چې کله مو د ملک ضمیر نه د پیژنګلو په هکله وپوښتل نو ملک ضمیر څه داسې ویل: د رحمت د کاله یم، قوم باندې مساخیل یم او په رحمت کال اوسېدونکی یم. نوم مې دی حاجي ضمیر خان. موږ خو په وطن کې اوس هم موږ مینه سازه ده او د انقلاب په وخت کې موږ بس بیا ایسته کته رالو. حالات داسې شو چې بیا موږ دا سوچ وکړه چې اوس دلته اوسېدل چې کوم دي دا لږ مشکله دي. نو بیا هم ایسته کته رالو، خپل کاروبار هم دلته مخکې نه و، بیا هم دغه شانته په دې ځای کې پاتې شو. مشره، دغه سیمه د قدرتي وسایلو نه مالامال سیمه ده، خو د بدقسمتۍ له وجې نه د بنیادي سهولتونو نه محرومه سیمه ده. د دغې سیمې په حوالې سره څه تاثرات لرئ؟ بلکل دا تاسو حقیقت ووی او همدغه شانته ده چې په دې کې قدرتي وسایل ډیر دي، خو موږ په صحیح طریقه باندې دا په استعمال کې را نه واسطه. نو زمونږ د دې ملګرو زمونږ کوشش هم دا دی چې زمونږ دا قوم چې کم دی دا په یو ځای کې متفق شي او په یوه خبره باندې متفق شي او دا د خپل تنازعات چې دي دا ختم کړي. نو د دې سبب زمونږ دې قام ته ډیره پیدا وشي. نو الله دې داسې وکړي چې یاره موږ په یو پاڼه باندې راشو. ضلع مومند کې دغه سیمه ډېر زیات ښایست لري، ډېرې زیاتې رنګینۍ لري، چینی لري، ابشارونه لري او په ټول مومندو کې دغه ښکلي ځای دی، دغه د یو سیلګرۍ ځای دی. د حکومت نه به څه غوښتنه کوئ د دغې سیمې په حواله؟ تقریبا په 26/2/2019 کې موږ په رحمت کاله کې یو افتتاح کړی و. په هغې کې د زموږ ملګري ټول وو او MNA صاحب هم راغلی و، برګیډیر صاحب هم. نو په هغه وخت کې برګیډیر صاحب یو روش شهزاد صاحب یو ډېره ښایسته خبره وکړه، ویل دا د نن مومند چې زه کوم ینم نو د څو کاله پس که زه دلته وم انشاءالله دا به داسې نه وي که نه. نو په هغه ځای کې قدرتي وسایل او دا ټول شیونه شته دی، هر شی شته دی. بیا زموږ په رحمت کاله کې داسې چیني او داسې چشمې او دومره ښایست چې هغه د دنیا په یو کونج کې هم نشته دی. خو بس دا به زموږ کمبختي ورته یا ووایم یا به زموږ کمزوري چې دا مونږه د دې دا ټول حالات داسې صحیح نه کړه لکه څنګه چې په کار دی چې دا دنیا هلته روانه یو، هلته ریسټ هاوس وي او هلته داسې شی نه وي چې خلک سیر سپاله ځي. دا حجره چې کومه ده دا زموږ د پښتنو یو کلچر دی که نه. او په دې کې موږ دا خلک داسې راغونډ شو، په خپل منځ کې کینو او یو بل سره د ورځې چې کوم کارونه شوي یا کومې خبرې تېرې شوي نو دا موږ دا مشران او کشران، نو مشران یې وایي او دا کشران ترې زده کړه کوي. نو په دې کې موږ خپل منځ کې لګېږي، نو بیا دا ټولې مسایل واورو، د کشر د مشر واوري او مشر د کشر واوري. ملک ضمیر خان موساخیل په خپل ګاونډ کې جوړه شوې خپلې ابایي مقبرې ته ورغلو او هلته یې د خپل والد محترم د قبر زیارت وکړو. ملک ضمیر خان یو کاروباري شخصیت دی، خپل کاروبار ته هم وخت ورکوي. په اسلام آباد کې جوړه شوې پلازې ته ورغلو او هلته د روانو هلو ځلو یې جایزه واخیسته. وروستو د ټکسلات د کرش د پلانټ په طرف روان شولو. په لاره کې مو ترې د ذاتي زندګۍ په هکله چې کله وپوښتل نو ملک ضمیر څه داسې ویل: تړون د کوم جومات سره لرئ؟ زه بسم الله الرحمن الرحیم زما تعلق چې کوم دی دا پاکستان تحریک انصاف سره دی او دا خواهش دی چې د عمران خان سره موږ ملګري یو، هغه د ملک دپاره څه کول غواړي نو موږ وایو چې یاره موږ هم په دې کې خپل حصه واچوو راتلونکي نسل د پیادې دپاره. د سیاست آغاز شروع مو کله کړی دی؟ سیاست خو ما لکه د سیاست میدان ته زه په 2013 کې راوتی وم، چیرمنۍ الیکشن مې کړی پاکستان تحریک انصاف ټیکټ باندې
او داسې خو د عمران خان سره تقریبا د لومړۍ ورځ نه ملګري سفرونه مو د کومو ملکونو کړي دي؟ نو سفرونه خو مې د ډېرو ملکونو کړي دي. سعودي ته هم تللی یم او داسې دوبۍ ته هم تللی یم، ملیشیا ته، انډونیشیا ته، چاینا ته. نو دې ټولو ملکونو باندې ګرځېدلی یم او ډېر پکې دوبۍ او سعودیه ته تللی یم. په کم ټیم کې ډېر خفه شوی او په کم ټیم کې ډېر خوشحاله شوی؟ نو ډېر خفخان چې کوم و هغه خو چې کله زما والد صاحب وفات شو نو هغې باندې زه ډېر خفه شوم. او داسې یو زموږ بل تره و د هغه په وفات باندې فیروز جینو مې و او ډېر د یو د پوره د مومندو ترجمان و او ډېر یو زبردسته ملک و د علاقې لپاره. هغه په مرګ باندې ډېر خفه شو. او خوشحالي ډېره خوشحالي خو دا ورته ووایم چې کله د الله پاک کور ته لاړو په هغې کې راته ډېره خوشحالي وشوه چې د الله پاک کور هم په خپل 2000 کې تقریبا زه تللی وم. د الله کور ته چې ودرېدم نو مال دا د خوب لیدل دي نو چې دا مال چې زه راتکار یوده یم او دا کور یې نه م. الله اکبر. په خوراکونو کې مو کوم خوراک خوښ دی او په جامو کې مو کوم رنګ؟ په خوراکونو کې خو دا سپینه ښوروا ورته موږ وایي دا مې خوښه ده او په جامو کې سپین رنګ مې ډېر خوښ دی. سپین رنګ. کم کس نه متاثره یې، که هغه سیاسي او که هغه غیر سیاسي؟ نو زه خو چې ډېر متاثره یم د عمران خان نه ډېر متاثره یم په سیاست کې. اور په غیر سیاسي کسانو کې سلطان ملک نه متاثره یم، د نادر مدان نه متاثره یم او د ارشاد صاحبي نه متاثره یم. سارمان څه خواهش لري په زړه کې؟ نو ارمانونه خو ډېر دي خو زه د الله په حکم سره د الله نه په دې خبره ډېر خوشحاله یم چې بس ډېر به پوره شوي یو. زندګي مختصر ده نو په دې زندګي چې کوم پوره شوي دي په دې باندې الله نه شکر ادا کوو چې څه زموږ دپاره ښه موږ وایو چې الله پاک دې هغه وکړي. څه داسې یو وخت راغلی دی، څه داسې یو ټیم راغلی دی چې هغه اوس هم ستا په ذهن کې دی، تا ته یاد دی؟ دا داسې وخت خو دا و چې کله د دې وطن نه زموږ دا خلک راتلله و دا ډېر په دغه کې رال په پریشانۍ کې راله و حکومتي سطح باندې دوی سره څه داسې امداد ونه شو نو دا خلک چې کوم و هغه دلته راله اقربانه ورڅه تې هلته پاتې شو. ډک کورونه ترې پاتې شو، په هغې کې ډنګر او دا هر څه پاتې شو. هغوی اقربانو هغه ورونه قلب کړه او ایسته کته راغله. په هغه وخت کې موږ ډېر خفه شو چې یاره دا خو ډېر زیاتې وشو. ملک ضمیر یارانو او دوستانو ته هم وخت ورکوي او دوستان او ملګري ورته ګران دي، هغه که سیاسي وي او که غیر سیاسي. یو مشر د ملک ضمیر په هکله څه داسې ویلي: خویونه داسې دي چې هغه ستا په دې کې خوښ دي او کوم خویونه داسې دي چې هغه دې پکې نه دي خوښ؟ زما خو دا خوی خوښ دی که وله رالی که په خیرنو جامو کې رالی ستړي مشي مې څخه په مینه کوي، د چای او ساعت هم څخه په مینه کوي، ښه غاړه هم در کوي، میلمه دوست هم دی، ښه سړی دی، منډه هم درسره کوي چې هر کم خدمت پرې واچوې که د شپې که د ورځې دی ځان رسوي ده. دا صفت پکې دی، دا صفت په سړي کې چې خو دا ښه صفت دی که ضمیر په ذاتي شخصي زندګۍ باندې که راته مختصر خبرې د مینوالو سره شامل کړي مننه به وي. ډېره مننه تبسم بھائی چې تاسو دلته رالی. لومړی خبره دا چې د رحمت کور په ضلع مومند کې کم ښایست دی دا په ټوله مومند خانه کې نشته. رحمت کور یو ښایسته ځای دی، څنګه چې رحمت کور ښایسته دی دغه شانې مشران هم ښایسته دي د هغې د ښکلا په شان. زه بذات خود یو سیاسي سړی یم او زما په ژوند کې چې تاسو زما د سیاست تاریخ ولټوئ نو زه د تحریک انصاف سره ډېر زیات غټ مخالفت لرم او تاسو چې د چا دیرې ته راغلي یاستئ د تعلق چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف سره دی او دا په دې ټول تحریک انصاف کې په ټول جماعت کې دا واحد شخصیت دی چې زه د کردار نه متاثره یم. که هغه د پنجاب په سطح باندې دی همیشه د پنجاب چې څومره زموږ عزیزان دي که مومند دي که ساپي دي او داسې تعلق یې تاړه تحصیلي دته د شپې 3 بجې ټلیفون وکړي هم دی حاضري او که هغه د مومند په سطح باندې چونکې د انقلاب نه پس د دوی دلته روزګار سیستم نظام چې کوم هغه دلته
خو د انقلاب نه پس چې کله امن رالی او کله د خلکو واپسي شروع شوه نو په هغې کې بیا سپیشلی زه د مومند د رحمت کور خبره کوم په هغې کې غټ کردار چې کوم دی هغه ملک ضمیر ادا کړی دی او د دغه کردار په وجه زه د ده نه متاثره شوی یم او د ده سره دا خپله ملګرتیا چې کومه ده دا نور هم ما نږدې کړې ده چې دی اوسېدلی په اسلام آباد کې ژوند یې په اسلام آباد کې تېر کړی کاروبار یې په اسلام آباد کې دی باوجود د دې دی د مومند د خړې خاورې د رحمت کور د خړې خاورې دومره غم او فکر لري او دی د اسلام آباد نه چې کوم دی په خپله خرچه په خپل تاوان په خپل تعلق چې کوم دی دا لګیا دی او د رحمت کور د آبادکارۍ دپاره دی کردار ادا کوي ملک ضمیر خان د کاروباري او سیاسي هلو ځلو سره خپلې کورنۍ ته هم وخت ورکوي ماشاءالله زما خو 15 بچي دي او مشر مې دوی د نجیب نوم یې دی او بیا د پسې دی یو عبدالوهاب نوم یې دی هغه سبق وایي ACCA کوي او بل چې کوم دی هغه مصطفی دی هغه په دې ګرامر سکول کې دی بل لقمان دی هغه هم په ګرامر سکول کې دی دا ټولو کې کشر دی یاسین دی دا هم په ګرامر سکول کې دی ستاسو نوم څه دی او څویم کې سبق وایي ما نوم محمد یاسین خان دی او زه اووم کې سبق وایم او کلي ته تللی وطن ته تللی رحمت کور څومره وخت وشو اوس یو کال وشي یو کال وشو ښایسته علاقه ده زبردست علاقه ښکلې علاقه ده څه شی دی پکې خوښ شول ښایسته ځای دی مطلب کلاو ځای دی کلاو ځای دی ورونه خو ټول یو شان دي ورونه لکه ښه ورور چې دا زموږ ورور دی مشر زما نه مشر دی او لکه مثال دلته چې موږ داسې ناجیزه خبره مو وکړو نو دا لکه صبر کوي او موږ ته لکه مثال لکه نصیحت کوي که نه او زموږ په دې ورونو کې دا لکه ښه ورور دی زموږ پلار غوسه کوي چې وران کار وکړي ورکوټیوال موږ ته شوی ورانې به موږ کوزه خو دا دی الحمدلله چې موږ لږ هم ورانې وکړو نو یا موږ ته په کار شي څه شي نو 10-15 منټه بعد ډېر نه ډېر ګنټه پاس بس موږ له خپل هغه وکړي هغه وایي زما هېڅ خبر نشته ګپ شپ الحمدلله زموږ والد صاحب داسې مطلب ما چې کوم دی که نه خپل ورکوټیوان نه لږ وسپور ډېر رانیم کړي ډېر ما داسې سیم شوي دي خو دا الحمدلله پلار موږ داسې ساتلي که چې یو شي کمي هم راته نه ده پرېښي انشاءالله او نه به الله پاک مخکې راولي وطن خپل وطن ته تللی جی جی تللی ماشاءالله وطن هوا د وطن مینه په زړه کې لري الحمدلله زه ډېر ګرځېدلی یم اسوات ناران کاغان او ډېر دي زه ملګرو یاران سم که نه نو وطن پرنګیزې ما ونیول ملک ضمیر خان د زرکانو او د طوطیانو شوق کوي او په مازیګر کې په خانپور علاقه کې پام هاوس ته ځي او هلته د لیچي په باغ کې د قدرتي رنګینو نه خوندونه اخلي د خانپور روډ باندې دی او موږ داسې د ټیکسلي ډډې ته رالو بیا د خانپور د دې ډیم خواته دا باغونه دي د لیچیانو نو په موږ چې څه وخت کې لږ ستړي شو نو بیا د ملګرو سره دلته راشو او دا خپل شوق پوره سټارټ کې چې تاسو کاروبار شروع کو تاسو ته کمې مسلې وي او اوسه پورې ستاسو کاروبار څومره پروموټ شو څومره مخکې لاړی په کاروبار کې خو الحمدلله اوس په دې وخت کې ښه روان دی د الله شکر دی الله نه به دې راضي مسایل خو ګوره په کاروبار کې زندگی چې کومه ده که نه دا تیری نو دا د مسایل نه بغیر خالی نه ده په دې کاروبار کې هم داسې مختلف مسایل بني آدم له راځي خو دا دی چې بس د الله نه به تمه ساتي چې الله پاک په دې کې تا سره ملګری نو انشاءالله الله به دا ټولې مسلې حل کوي څه میسج به ورکې نړۍ ته څه پیغام به ورکې په خپل پروګرام په اخیره کې زما دا پیغام دی یو خو ستاسو شکریه د مومند ټي وي شکریه چې یاره دا راغی او دلته یې موږ څه ورځ ماته کړله او دا ورځ یې تېره کړله ده الله پاک دې دې تاسو له اجر درکړي او زما د پیغام دا دی چې یاره بیخي د خپل قام دپاره راپاڅېږي او خپل قام دپاره کوشش وکړئ په دې وخت کې ضرورت دی دې قام ته نو دا زموږ مومند ضلع چې کومه ده دا خو زه پسمانده ده او انشاءالله تعالی که زموږ د دې ملګرو داسې کوشش وي الله پاک به په دې رحم وکړي او ښه وخت راتلونکی دی الله تعالی نه به دا تمه ساتو قدرمندو کتونکو دا و نننی په یو ورځ یو مشر پروګرام کې ملک ضمیر صاحب چې د هغه د زندګۍ مختلف اړخونه تاسو وکتل اخیري نشست ناستې مو دغه د لیچي په باغ کې و دا وه د نننۍ ورځې خپرونه چې تاسو وکتل لا د بل پروګرام پورې ما ته به څوم مو مله راکوي اجازت په لوی الله مو سپارم